الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بن ثابت إلى آخر الحديث. نن د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د یو بل عزتمن ملګری مختصر غونې سیرت ذکر کیږي، عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه. د تاریخ په کتابونو کې دا راځي چې قریش عزم کې قصد وکړي چې دا ټول اوزي کایي کې برابر خبره ده، مشران دي، کشران دي، باداران دي، غلامان دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله له د احد په ډګر کې ال د جګړه وکړي. دغه وجه دا و چې د قریشو د سینې د قشان د حسد نه د کینې نه ډکې کړې شوی او د انتقام اخیستلو اراده و چې په دې بدر کې زمون اوې کسان مړ شوی دي، اوې ځان سره قیدن کړی دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو قوي مقابله وکړ ده. دې خبرې د دې په دې بدرونو کې داور اندسه بل کړو، کته پورته به کېدلو چې کله به ورزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وکړو په دې احد کې. ایوازه په دې باندې اکتفا ونه شو چې نوجوانان سپنګری کشران دی اوزي، بلکې د قریشو د ځان سره زنانم را روانه کړي. مقصد د دې زنانو په دې خبره کې دا و چې دوی په میدان د جنگ کې تمرینونه وهي، اشعار به وهي، حماسي اشعار تر څو پورې د مکی مشرکین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې راتېش کی. اکم غیرت چې هغه د ځوانانو نوجوانانو کې راوتوري دوی هغه اراده مضبوطی کی. کله چې دوی اراده له سوال لري د قشان د زوف ډیر انتیجه زنانو په دې زنانو کې یو هند بنت عتبه چې د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ خزه و د امر وته، ریتتو بنت منبه د یو بل زنانو چې د عمرو بن العاص خزه و د امر وته، سلافه بنت سعد د یو بل خزه چې د غی سره خاوند امر وته، طلحه او درې زمن وته وسره مصافع جلاس او کلاب. نور ډیر انتیجه زنانو وي. خدا په کې مشهور زنانه دی راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو په مقابل کې د دشمنانو هغه اوسلی روچتي او غیرت کې راولي او شیرونه ورته وي. پیخه ده الله عز وجل د احد په سرزمین باندې د دواړه ګروپونو د یو بل سره مخامخ کړه. یو طرف باندې د دې قیادت مشري هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده او بل طرف د ابو سفیان سره ده. احد کې سره مخامخ شو. نتیجه دار وته چې جګړه د دواړو مابین کې ډېری انتهایی تیز لاړه. داسې ګرمه تاو شو ته بدا ګمان کو لکه د ژرندې غدو پلونه چې یو بل سره تاویږي. وې هند په دې وخت کې ودرېد او د هغې سره نور زنانم ویلې سکونو په آخر کې او د خپل لاسونه د تملون له یو نږدې کړه او څو عجیب شیرونه ویلې: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. ان تقبلوا اي نوجوانانو کچېرته مخامخ ورلې نو موږ تاسو سره غاړه غړې شو، او کوم ځای کې چې تاسو وګړې په حق ځای کې موږ او تاسو سره یو ځای شو، او تدبروا کچېرته مشاره واړه ول موږ بس تاسو نه جدا شو. خدا جدا کېدل بم بيد شي لکه څنګه چې دشمن د دشمن نه جدا کېږي، د محبوب جدا کېدل به نه. نو په دې وخت کې دا زنانه داخله کې راتېش کړه. د مکې د مشرکانو چې څومره نوجوانان راغلي او د هغوی په دې شینو کې د غیرتونه د رو پر ولا راتېج کړه او د شکارونه په خپل خواندانو د نوجوانانو باندې وکړه. ته به دا ګمان کوله که څنګه چې ساحر په میدان د شیر کې ولاړ په خلکو باندې شهرونه شروع کی. پیخه ده الله عز وجل د معرکه سره کړه. رب العالمین دې کې نصرت اول مجاهدین لور کې به د مشرکین باندې به د یو به تدبیر د وجنه الله عز وجل امتحانا د مکه مشرکان له کومک ورکه په دې مسلمانانو باندې په دې طریقې چې غیر غالب کړه. بس دې کې به واجب امتحان الله عز وجل په سورې انعام کې غیر پر ډېر انتیجات اسباب به ذکر کړی دي. ودا زنانه به ودرې دي او هغه د کامیابی شیرونه دوله ویل چې په طبيعت کې داوینه بیره په جوش باندې راوسته او هغه فساد کوونکې مسائل جوړ کړ تر څو پورې دغه د مکه مشرکین د رسول الله د مجاهدینو په مقابله کې به تور په لاس باندې کله کودريږي. دې زنانو په ځای دې باندې چې شیرونه وي په دې باندې اکتفا ونه کړه، بلکې دوی یو واجب کار دا وکړي چې دوی د مسلمانانو د شهیدانو په دې مړو باندې وګرځیدل. دغه د خېټې چیرې کړي، دغه نه سترګې وېسې، دغه نه غوګونه غوڅ کړه، دغه نه پوزه غوڅ کړي. تر دې پورې چې بدی امد دوی د غسرانه غلا حتی تر دې پورې چې هغه پوزي هغه غوګونه وغیرہ دغه نه هارونه جوړ کړ، غاړه جوړ کړي او د خپل پلار او دورونو او د ترونو چې کوم په بدر کې مردار شي او د انتقام اخیستل لپاره هارونه جوړ کړ. ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې आवाज ورکړ او کله خبر نو چې نبی کریم علیه السلام ژوند دی
وستاسو مړو کې مسله شوې ده ما ورته امر نه کړی خو لیکن زور باندې خفه نه یم حمزه رضی الله عنه سترګې استل د حمزه رضی الله عنه د پوزه غسیدل د حمزه رضی الله عنه غوګونه غسیدل د حمزه رضی الله عنه د شونډه غسیدل د حمزه رضی الله عنه د جګر رئیستل د حمزه رضی الله عنه خاص اندام کټ کېدل دا ټول یو شو لیکن هغه صلافه بنت سعد د غیر پر یو عجیب حال په دې طریقې باندې چې د نور زنانو نه جدا و په میدان د جنگ کې حق حیران و کله یو طرف منډه واري کله بل طرف باندې د استراف حال کې و ترڅو پر دا وز د خپل خاوند دلته مخامخ شي په دې درې زامنو کې چې یو مسافع دی بل جلاس دی او بل کلاب دی او دغه زنانه د غوی په حالاتو باندې خبر شي چې هغه چرته دي کم ځای کې زخمی دي کمړي دي څنګه کله چې دغه حالات واخستو به د نور زنانو سره دغه خوشالین شریک چې د شي پروګرامونه وشو سوا د خبره نشه د انتظار د خاوند ډیر انتي وګت شو نو د دې میدان د جنگ نه لک زره د شوران دی لاړه کله چې دې مړو د مخونه قتل ګوري چې پایغه کې د خاوند پروت دی په دیوینو باندې لټ پته حق حیران شوتا به دا ګمان کولا لکه هغه زمری چې هغه بچي مړي خاوند مړي تاو شو په دې میدان کې به د خپل نظر په دې ډیره کوي باندې واچول تر څو پر هغه درې اولاد وګوري یو پکې مسافع دی بل پکې کلاب دی بل پکې جلاس پیخدا الله عز وجل دې دا نظر پر دوه زامنو باندې ور مخامخ کړه چې ګوري دا دوه زامن د احد پر سرزمین باندې مردار پراته و یو مسافع او بل کلاب لیکن په دې وخت کې جلاس شو هغه په اخري سلګي کې او دا سلګي وهلي دا ورور رسیدا ودا زنانه چې د خپل بچی باندې سرکوب شو او هغه وسته چې طریقه جوړی چې دغه د زنکدن د اصلګي په آرام کې سری د بچی را واخصو په خپل غیږ کې خودلو داغه د تندیو د خلینې وینه پاکوله سترګې په دې وخت کې دې وښونه بند شوي وجه دا چې د حالات واجب دهشت پر زنانه باندې راغله به مخامخ شو دا خبره کوله چې ته چا وجل ازما بچیا هغه ډیر قصو کې چې د مور له جواب ورکړي خو لیکن د مرګ هغه سکتو د نیولې او سکراتو نیولې لیکن دې بهم د تاکید وکړي چې چا ته وجل هغه ورته ویلې ز عاصم ابن ثابت وجلم زما د اورور مسافر وجلو ابو لوري مال وجلو په دې وخت کې اخري سلګي چې دې اشنا د خپل خلینو اوتی پورته لاړې سلافه بنت سعد شغی کوم وخت د دې زامنو دغه قاتل تعین معلوم کې شغا عاصم ابن ثابت ته یو قسم لیونتو قرباني په میدان د جنگ کې راغی او دا یو طرف او بل طرف ګرځیدل او چت आवाज باندې ویل اسمار قسمی پلات او عصا باندې زبر دې جن لاړ نشم نه به خپل سترګو نه وښ کې بندې کم ترسو پورې چې قریش زما د بچي انتقام د درې زامنو او د خاون انتقام د عاصم ابن ثابت نوانلی او چې ارچا داغه سر مال راوړو زبر داغه پرې ککرې کې به شراب سکما کم سړي چې دا قیدی کې مال راوړو یې دا اوجلو یې دا غسر مال راوړو دا چې بده کرم مالونه کې کم مال باندې ګوتک دي ز اق مال له تیارم شدل تسلیم کم وې د دې صلافه دا خبر د مکه پر مشرکانو کې خور شو هر یو نوجوان د مکه د نوجوانانو کوشش دا کولو چې عاصم ابن ثابت ژوندې راونی سم یې د قشان ملکم یې دا غسر را غڅکم او بعد دغه نبی دې صلافه لراوړم تر څو دا پای کې شراب وسی کومه جایزه چې دې مال مقرر کړی دا هغه اصول کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین لاړ د مدینه په طرف باندې د احد نورستا او هغه د امریکا یادول او هغه حالات چې کوم پدې کوي کوم قهرمانان چې پدې کې شهیدان شي ولکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاقې نزي د دوی د قبرستان لګوري او ارمان کې د سترګې وښ کیږي به ارمان چې زم سره شهید وي او د سلاړ نه وي نو په دې وخت کې یو بل مبارکین ورکول خاص کر هغه کسان چې اول کمینه دشمنان لور کړه هغه کسان چې هغه سخت تورزنی وکړه نو دوی ویل چې ارچا خو تورزنی وکړه لیکن په دې کې عاصم ابن ثابت ډیر خطرناک کاروي وکړه تعجب وکي هغه په دې طریقې چې په میدان د جنگ کې د یو خاندان درې لوی قهرمانان چې هغه د مسافع کلابو جلاسو دې صلافه زامن او هغه سم له مردار کړه یو سړی په دې وخت کې ویل ودا بچر تر تعجب خبره نه وجه دارا یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام زموږ پوښتنه وکړه د بدر نه لګوړاندې چې په میدان د جنگ کې دشمن سره لاندې ځنه څنګه گزارونه وکوي وی عاصم ابن ثابت ورته وی یا رسول الله مال اجازه را د خپل قوس را واخص لیندې غشي به کې ورکی خو د ګونډه ما تکړه او وی ویل چې کله قوم تل تقریبا د 100 مترو په اندازه باندې نږدې شو بعد دغه نه به دشمن باندې گزارو کې او دقه شینه باندې به ولي ودا مسله شکل شروع شو نه زبازین شروع شولې حتی تر دې پورې چې د خپل هغه غشي ټول مات کړه ختم بکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلې وی جګړه داسې کیږي لکه څنګه چې عاصم ابن ثابت کوي من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم جګړه که څوک یې اندشي جګړه دی وکي لکه څنګه چې دغه عاصم وکړه و بعد دغه نشي کوم وخت دغه غشي بس موږ مات شو به بلاس پلاس باندې موږ د دشمن سره گزارونه شروع شو په تور باندې چې توري بکله غړي وړي شو مات را ماته بشوي به بس موږ د دشمن گزارونه شروع شو په پیشکاو باندې وی پیکدا چې احد کې دا وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احد نورستا
په یو طرف باندې یوسف ملګری ولېګل شپږ کسانه او وی ویل چې تاسو لاړ شئ پلاني ځل دا حالات راوړي په دې ټولو باندې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ امیر مقرر کړي خبره دې زنه روان شو لاړل په دې لار باندې شکل رسیدل د عثمان علاقیلا ادا د مکی او د قشن دې په دې مابین کې د هوزیل او قبيله موجوده و هغه دا قصو کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ قهرمانان هغه په طرف باندې روان دي چې بسی ورش په کدا چې ور لګر چا پر قلابند کړه په یوځای کې محاصره کړه نو به ویل عاصم لا او د عاصم د ملګرو له ویل چې توري رو باسي او اوس د دې خلکو سره مقابله شروع کول په کار د وجه دا چې موږ د دوی کسان وجلي په احد کې د زمونږ انتقام اخلي خو جیلین ورته دا خبره وکړه چې ګوره تاسو زموږ مقابله نشئ کولای دغه وجه ده چې زمونږ سره اوس بسته ګروپونه دي زمونږ سره ټول خاندان دي زمونږ سره ډیر انتهاجي جماعت دی او تاسو خلک اسې موږ باندې بزان ګډ وډ کوي به ویل ثم اننا ورب الكعبه زمونږ د پرب د کعبه باندې قسمي کچرته تاسو موږ له تسلیمي راکړه موږ تاسو له هیڅ نقصان نه درکو راځي د الله په عهد باندې سره کتواله وکړو وې دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږ ملګرو باز نور له وکاته یعنی یو بل نه مشوره اخسته چې څوک عاصم دې ملګرو له ویلې وې دا خبر یاد ساتي زه غنخ کته کېږم دې مشرکانو په دې وعده کې او به ویلې سلافز ما مبارک دې یو نظر کړي لري کچا عاصم شهید کې داغه کرے راوړله داغه پرې کرے کې بز شراب اوس کوم څه زما درې زامن او یو خاوند وجلې لري او دومره انتهاجیت مال باور کوم زه خو جګړه کوم خپل توري راويستا غشي راويستا پچې او دغه ټاپ گردنې پرتله د مخه خالی کړه او ویلې اللهم اني احمى لدينك وادافع عنه يا الله تزما خبره واوره زستا د دین د پاره جګړه کوم په دې مقام کې ستاره دین نه زه دفاع کوم زما داغه کو زما د اډو کې هغه دشمنانو نو ساته هیڅ کوم ور باندې ته کامیاب نه کې ربا چې زما دا بدن هغه تسنس کې ځان سره ویشي وی چې دا خبره کړه وکړه دعای وکړه بعد دغه نه په دې حجیلانو باندې تیزه حمله وروړه اې د سره دوه ملګری نورم وو یو پکې مرثد الغنوی رضی الله تعالی عنه او بل پکې خالد اللیثی رضی الله تعالی عنه جګړه شروع کړه ول د یو ملګری شهید چې عاصم ابن ثابت دی دغه نور سبب بل ملګری شهید چې مرثد الغنوی دی دغه نور سبب بل ملګری شهید چې خالد اللیثی دی یک بعد دګر دا ټول شهیدان شو هغه درې کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری عبد الله ابن طارق زید ابن دثنا خبیب ابن عدی هغه تسلیمي ورکړي دوی په لاسونو کې پرې واته لیکن دوی سره دوکه وکړه په دې طریقه باندې چې عمل ته مټي ورته واړولې په خپل موضوع باندې دا کلک لک وترل چې قبلندې سره و د خبیب په تاریخ کې مخکې موږ دا ویلی و چې هغه به د حرم نډیر بار لري ځای لويستو او چې کله وجل دی کجوري په سر باندې ورته نه اړم نال کړه پاغه باندې بر اور وخی جوړي او اندامې ته کټ کولو د پاسه بده باندې رسملو هغه شیرونه ویلې ابن کثیر خپل تفسیر کې نقل کړي چې لقد اجمع الاحزاب لي واللبوا نارینه زنانه کشران مشران حکومت والا غیر حکومت والا دا ټول جمع شوی د عثمان اراده لري چې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکا کله وحاش دا کار اچ کې دي نشي او به ویلې ملګرو اس خفغانم مکوي فلست ابالهنا اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلب ممزعي اس پروا مې نشته کله چې د الله په دین کې ټوټه ټوټه شم زما خاندان ټوټه ټوټه شي که په ورځ قیامت رب العالمین وایي چې یا خبیب زما دین د پاره د خدمت کړي زما را بدن بده یو څه د بل ځای را منډه کی او د رب العالمین مخې له بودريږي او د شی ورته وایي چې یا رب دغه زما مسله او زما وسو ما دا کار کړو 50 ورځې دا پاغیزه کې ځوړندو بل ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګرو لویلې عمرو ابن امیہ الزمری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پهلوان ملګری کوم د شیو کسب شغلات چې دا شهید را خلاص کړي دغه جسد دفن کی دا پس ورغه هغه ته ګرځا پیر پراتو شراب اسکلی و چې کله راکته یې قسم کوي چې والله بالله تعالی زما پر رب العالمین باندې قسم 50 ورځې ورسره تازه وینه ورن روانه و تا به دا ګمان کو چې هم دا وشي چې ویری او اقه خوشبو ورن تلک د عود او عنبر دشمنان چې کله بسره وچت شو نو به د خبيب زغلول نه شو پیږي کې او غرزو الله عز وجل په خپل قدرت کامله سره هغه په دې ځمکه کې به دفن کې د دې وجناغي لوي بلیع الارض د ځمکې تیر کړی شوی انسان وی هوزیل ورته ویلي چې عاصم بن ثابت دا یو د خلکو دوله دا معلومات نه وو چې دا په هغه کسانو کې وجلې شوی دی و الا کچرته په دې باندې معلومات چې په هغه درې کسانو کې چې یو عاصم دی او د قشان دغه سره بل ملګری چې دی خالد اللیثی دی مرثد الغنوی دی ډیر انتهاجیت به خوشاله شو په دې باندې او ارمان وکړ چې کاش موږ دغه کرے راغوسه کړی وي او سلافه بنت سعد ته موږ راوړې وي په مقابل دغه کې موږ دغه ډیر مال اصول کړی وي وجدا چې هغه نظر کړو چې کله په عاصم باندې کامیاب شوم دغه به کرے کې بشراب سکم چا چې مال ژوندې عمل راوستو څومره مال چې غواړي دا ورته تسلیمومه
وی په کدا چې د عاصم ابن ثابت پر جسد مبارک باندې ساتونه تیر شوی نه و د مکه مشرکان له معلوماتو چې پلاني ډګر کې دا شهید شوی دی او حذیل تقریبا د مکه نه نږدې د علاقې کې واقع و نو په دې وخت کې هغه خپل کسان راولېګل تر څو پورې د عاصم رضی الله عنه هغه جسر اوچته کی او داغه غسر کټ کی او هغه سلافه لوي شي هغه ورکی شراب وس کی او دوی دغه په ایواز کې ډیر انتهایی زیات مالونه والی وصول کی وجدا چې درې ځامن هغه ورته وجلی و زړی ور باندې یخش په کدا د مکه مشرکانو د خپل استاد ډیر انتهایی زیات مال ورکي او وی نظام ورسوي د حذیل قبیله له او د شي ورته چې دا مال وصول کو خو لیکن د عاصم ابن ثابت د کریم لراکا وی په دې وخت کې د حذیل قبیله روانه شو چې د عاصم ابن ثابت رضی الله عنه د کری راغوڅه کی او د مکی د مشرکین له ور تسلیم کی بعد الله عز وجل ور باندې ډومبري مسلط کړي ګر چا پیره بچ دوی نور نږدې کېدل هغه به ټکونه ورکوله نو دوی ځان سره د شي ویلې چې مونږ خو دې خاله ورتلین شو وجدا چې دا مونږ چی شي په دې سترګو باندې په تندیو باندې د بدن په بل ایسه باندې او دغه مچې دنه دفاع کې د رب العالمین تایید او غیرت چې کله یو سړی د الله په دین باندې تایید او غیرت وکړي چې دوی کله نو امید شنه خپل مابین کې د شي ویلې راځي د شي کو چې کله شپه شي د مچ خپل کورون لذي دا چې خپل ځای لاړو نو بعد دغه موږ د عاصم دا کری راغوسه کو اقص الافل به تسلیم کو وې تک تور شپه شو دا مچ خپل ځای لاړې په دې وخت کې انتظار کې چې بس ورزو الله عز وجل د شپې هغه دقه ډک وريز راوسته او ډیر انتهایی خطرناک باران وکي د شي باران چې کم خلک په دې علاقه کې وشیدل او ویل چې په تاریخ کې د باران شوی نه وې دی وخت کې خړونه رواته او د دې شهیدانو په دې ډګر باندې میدان باندې وراله چې کوم ځای کې دوی پراته و ټول شهیدان په خپل ډګر باندې پراته خواره واره پراته و لیکن عاصم رضی الله عنه په خپل قدرت کامله سره الله عز وجل په دې ابو کې راواقصو په یو ځای کې پټ کې دفن کې شغیل ویل شي دفین الله رب العالمین په خپل لاس باندې یا ملائکه په خپل لاس باندې دا دفن کې دشمنان نه وساتو دې وجنه عبد الله ابن عباس دا خبره ذکر کوي چې وسړی وغواړي زما په عبادت کې خوان پیدا شي د غیر لپاره یولس اسباب دي یو سبب د رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی دویم سبب مخلوق له شکایت نه کول دریم سبب د خپل خواهش د الله او د الله د رسول په خبره باندې نه مقدم کول څلورم محمد رسول الله د ټول انسانانو مهم ګڼل او پنځم رضیت بالله ربا دا کلمات ویل شپږم حدیث د مشکات کې راځي دویم جلد کې د پردیس زنانه نظر بندول هم په تقدیر باندې ایمان اتم اخلاص په ځان کې پیدا کوله نه هم نیکان ملګری انتخابوله لسم ذکر د رب العالمین او ایولسما د الله ر دشمنانو سره دشمنی په الله عز وجل د عاصم رضی الله عنه د جسد په هغه کې پټ کې کله چې سبا کېږي حذیل قبیله را روانېږي د عاصم رضی الله عنه د جسد ګوري هیڅ اثر د پاغه ځای کې ونلیدل وجدا سیلاب ادي جنا اخستو او د شی زیل وړو چې د علم رب العالمین لو الله عز وجل د عاصم رضی الله عنه دعا قبول کړه داغه د پاک جسد هغه ورنو ساتو د سو پورې د مکی مشرکین یا د حذیل د قبیله مشرکین هغه مشرک او سر ځان سره ویسي الله عز وجل د عاصم رضی الله عنه د سر ساتو د دې خبره نه چې خراب زنانه پاغه کې شراب وسکي او مشرکان رب العالمین په دې مؤمنانو باندې چرته لار ګرځولم نه ده رب العالمین دې عاصم سره د غره ملګرو جنت الفردوس نصیب کړي او موږ تاسو د الله عز وجل دې صحابه کرام سید تابعداري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین